کتونکو دغه سټوډنټان په دغه لار روان او سلام یې را باندې واچو بیا رالو او ډېره زیاته مینه یې م راکړه خو ما ورته یو تپوس درنه کومه نن سبا دا نوی کول چې کوم دی دا په سیاست کې انوال دی او بیا سوشل میډیا ته کینی نو کنځلې کوي یا یې دا ښه کوي او خو بد کوي څه به وې ویل خو دا غواړم چې کوم زموږ ینګ جنریشن دی اول سره خو دا پکار نه په سیاست باندې او تعلیم باندې فوکس پکار دی نن سبا که تاسو وګورئ نو څونه چې دا زیاتره سیاست چې کم سړی هم کوي که نه نو هغه خبره داسې ده چې سیاست د سره اړول پکار نه لري اول زموږ په کالج کې که نه نن هم د نن ورځې خبره دا ده چې دوه درې لکان داسې څلور پنځه کسان یو دی چې هغه یو عمران خان لکه نوم نه اخلم مطلب که نه خو دا نه دي کول پکار یو مقصد دی چې ته یو ځای ته ځې هغه مقصد حاصلول پکار دي مثال موږ تعلیم لرو کالج ته تعلیم لرو نو دا تعلیم حاصلول پکار دي او بله خبره ده چې زموږ ټول فوکس چې څونه هم دی څونه هم چې زموږ فوکس دی وخت کې زموږ فوکس زیاتره په تعلیم پکار دی او دغه له سیاست دا خبرې دا زموږ د کنځلې کوي دا نوي کول نه دی دی ډایرکټ کنځلې کوي د چا دپاره کوي لکه د چا دپاره ځان ګناهګار ومه هغه سره زه لاس نشم میلاولی هغه له زه ورتلی نشم ورسېدی نشم وی خوشحال خان خټک په درنو درونو په سپکو سپکه نو خبره برته دا وکړم یو سړی چې کنځل کوي نو اول سره خو د خپل ځان چې کوم دی نو هغه شوکۍ یو قسم دی شوکۍ چې دا کار کومه نو په دې کنځلو یو سړی ډېر زیات به دې ښکاري اول سره خو دا نه دی کول پکار کنځل ښه شی دی نه یو کس هم نه دی کول دا ګڼي چې د نوي کول اخلاقیات لږ پرېوتي دي اوس نه څه پرېوتي دي دا کنځل ښه شی دی نه دی کول مني چې نوي کول اخلاقیات پرېوتي دي یاره اوس خامخا دا خو بېلارې شوي د مور پلار نه ښه بېلارې شوي اول نه مونږ غټه خبره چې اول نه مونږ کنځلې کوو په لږو لږو خبرو دا نی پکار که دا نیو جنریشن دی او دا بس ټیک ټاک د کې په هغې نور هم بس فضول هر څه و د هغې شته داسې که بلکل جون داسې لکه موږ په سیاست او دا موږ له به دغه لیډران سره راکړي چې ته پې ما سره روان شي دا ستا تعلیم وخت دی بلکل د تعلیم وخت دی ور سړی چې کوم دی بس ان پي سپورټ کوم او پي ټي آی سپورټ کوم کیریئر ان پي لوټ ورکو کې عمران خان لوټ ورکو والله که د یوم د کور لره شو دا راته وایي چې څه مسله ده خپل چې په خپله به ځان ټیک کړې چې په خپله یې ځان ټیک کړه دا ټول معاشره ټیک شوه چې تا ځان ټیک کړه دا ټول خلک ښه زه ګرځم دی بازار کې د اواز پورته کومه ګند دی مسله ده سړک دی دا دی هغه دی حکومت پسې نو ما دې قوم دپاره دا مایک راغستی دی قوم پسې مې نه دی راغستی قوم لپاره هم راغستی لکه دا سیاستدانان موږ له څه کوي چې موږ له دا کارونه نه کوي نو نور به څه کوي لکه دې وخت زموږ وزیر اعلی په لاهور کې دی که نه نو آیا لاهور ته تګ پکار دی دغه خو یو ځان له خبره ده که نه چې هغه اوس داسې هم کیدي چې موږ د هغه د مقاصدو نو هغه نظریه د هغه نه څه خبر یو که نه چې هغه خپله صوبه لکه ګوره دلته چې دلته دا کول پکار دي چې د خپله صوبه یو قسم د ریپرزنټیو کي او هغه چې کوم دی نو د خپلې صوبې د حق تپوس وکړي لکه دلته چوکیدار انجینیر لګوي کلرک چې کوم دی نو سپورټس ډسټرکټ سپورټس افسر لګوي آیا دا جایز دی یاره نو دې خبرو نو اوس موږ ډیپلی خبر نه یو که نه یو نالایقه سړی چوکیدار انجینیر برابر دی ته خو تعلیم کوې که نه نو زه تعلیم کوم ولې نه خو لکه یو نالایقه سړی اوس د ده موږ ته څه پته را لکه اوس ټول دغه ډیپلی تاسو ته ما اول هم خبر وکړه د دې نه خو موږ خبر نه یو که نه چې دا سړی اوس نالایقه دی یا د سره څه ډګري یا شته دی یا نشته که نه دغه چیز نه موږ نه یو خبر نو دې په بیس باندې موږ لکه داسې فیصله نه شو کولی خبر کنځلې خو شته که نه وي دی کنځلې شته بلکل جي خو دا حالات هر څه په خپل ځان کې وي اوس ډېر خلک وایي چې اټک نه غاړه حالات ټیک دي دا اټک نه غاړه که چاله پیسې راشي نو هغوی خپل ګراج جوړ کړي ګاډې والي په خېټې خوري موږ له چې پیسې راشي موږ مورچه جوړه کړو ټوپکمار روان کړو کنځل وینار یا په ډډې مګل شروع کړو نو حالات موږ هم خلک او بیا دهشتګردو له پنۍ هم ورکړو دهشتګردو له پنۍ هم ورکړو نو دا څه یو قسم له موږ په خپل ځان کې دي نیم غلطۍ د عوامو نیم بیا د سرکار دی خو بس ما خو دغه یو خبره وکړه چې من خلک راځي زموږ په اوږه ټوپک ږدي که نه بیا وایي زما لویه ګناه ده چې پښتون یم بلکل دا خو خپله غلطي وي جي خپله غلطي موږ کوو لکه په پنجابیان سندیان په خپل کار باندې پیږي خو موږ ځان له مسلې پیدا کوو بلکل جي همداسې ده ډېره مننه ګرانو کتونکو دا د دغه ځوانانو خبرې په کم عمره کې د هغوی دا علم یقینا د دې نه عبرت اخیستل پکار دي چې موږ له سبق ویل پکار دي سیاست نه راوتل پکار دي د بل په سر باندې چا سروانېدل نه دي پکار ډېره مننه